अस्सलाम वालेकुम मलګرو د کاین ماستر دویمه ویډیو د بتیرې ویډیو کې موږ د کاین ماستر په آپشن باندې باس کړی او لږ کار موږ نور کړو نو نننۍ ویډیو کې موږ نور مزید کار کوو نو د زوره ویډیو په طرف ملګرو دا کریټ نشان چې تاسو ښکاري په دې باندې کلیک وکړئ په دې چې کلیک وکړئ نو بیا به د کوزه کریټ باندې کلیک وکړئ په دې چې کلیک وکړئ نو داسې انټرفیس به تاسو ته راشي ملګرو په دې کې بیا تاسو ځان یې بیکګراوند خوښ کړئ هغه بیکګراوند تاسو د ګوګل نه ډاونلوډ کولی شئ او دغه بیکګراوند راخلم دغه بیکګراوند ما راواغسته ملګرو تاسو یې په سکرین باندې دا به د ګوتو په مدد سره رایټ سایډ ته دا به داسې غټ کړئ رایټ سایډ ته د ګوتو په مدد سره د خپلې ویډیو مطابق دا غټولی شئ بیا ملګرو دغه په دې ګوټ کې چې تاسو ته 3 ډاټ ښکاري په دې کې به تاسو یو وینئ چې ډوپلیکیټ او یو ډوپلیکیټ اس لیر په دې ډوپلیکیټ اس لیر په دې باندې به کلیک وکړئ په دې چې کلیک وکړئ نو د دې به یو لیر واخیستل شي تاسو وینئ د پاسه کې دغه لیر راغی دغه لیر پې د پاسه راغی دا تاسو وینئ ملګرو دا تاسو د ګوټ ته یوسئ او دا د خپلې مرضۍ مطابق غټ کړئ دا تصویر اوس په ځای باندې ولاړ دی دا خپل ځینې ځي راځي نو دغه لاندې کوم تصویر چې دا نو ته راته اوس ملګرو دغه لیر ولاړ شي تاسو ته ښکاري په دې باندې چې کلیک وکړئ په دې باندې ویډیو باندې کلیک وکړئ نو تاسو هغه ویډیو راوړئ کومه چې تاسو ایډیټ کول غواړئ تاسو په هغې کې ایډیټینګ کول غواړئ نو زه به فلحال ما سره یو سکرین ریکارډینګ راکړی زه به هغه راواخلم نو دغه سکرین ریکارډینګ ما راواغسته تاسو وینئ په دې سکرین ته راغی دغه سکرین ریکارډینګ دی دا به تاسو په دې مرضۍ مطابق غټ کړئ او په خپل چایس ښه ملګرو نو دغه سکرین ریکارډینګ ما راواغسته او شاته دغه بیکګراوند شو دغه تاسو ته وینئ چې په دې شاته بیکګراوند هم ډېر ښایسته راغی او مخې ته ویډیو هم ډېره ښایسته راغله نو اوس به موږ دې له PNG کور ورکوو د موبایل کوم کور چې تاسو به په زیاتو ویډیوګانو کې لیدلي چې د موبایل خپل یو کور غوندې وي په هغې کې بند وي په هغې کې دغه سکرین ریکارډینګ او دغه ویډیو چلیږي نو هغه کې به هغه موږ رالو هغه چې تاسو د ګوګل نه ډاونلوډ کولی شئ تاسو په ګوګل کې هغه ملاویږي تاسو په دې لیر باندې کلیک وکړئ او بیا به په دې میډیا باندې کلیک وکړئ د دې میډیا او د دې لیر په کاین ماسټر کې ډېر اهم رول دی ډېر زیات کار پکې دا ادا کوي که نه بیا ملګرو تاسو دې هغه کومه PNG چې تاسو سره درسره هغه راواخلئ نو زه به دا راواخلمه دغه PNG تاسو وینئ چې دا ما راواغسته دا په ګوګل کې ملاویږي نو دلته به بیا دې سایټ ته تاسو راشئ کته چې راشئ تاسو بیا دا بیلډینګ دا چې کوم دی دا په دې اپشن باندې کلیک وکړئ په دې چې کلیک وکړئ نو دا بیا ملټي ته واړوئ چې کله ملټي ته واړوئ نو د دې نه به نور بیکګراوند ختم شي صرف PNG به پاتې شي ملګرو دا بیا تاسو د خپل حساب د سکرین ریکارډینګ یا ویډیو وغیره د هغې مطابق به تاسو غټ کړئ نو زه دا د ویډیو مطابق جوړوم نو ملګرو د دې دا کومه ویډیو چې دی نو د دې کوم شیپ چې دی نو دا لږ ایډیټ کوم زه نو په دې کراپ باندې به تاسو کلیک وکړئ او په کراپ کې به دغه ماسک په دې باندې به کلیک وکړئ دا به انیبل کړئ نو دلته به تاسو دا شیپ کوډ راشي په دې شیپ باندې چې کلیک وکړئ نو تاسو په دې سټایل کې هم دا راوستی شئ په دې کې هم راوستی شئ په دې کې هم راوستی شئ نو دا مختلف سټایلونه دي په دې کې بیا ستاسو خپله مرګي ده چې تاسو څنګه دا راوستل غواړئ نو زه پکې فلحال دا سلیکټ کړم او بیا په دې PNG باندې بېرته کلیک وکړئ ملګرو دا به بېرته بیا راولئ ستاسو ویډیو به بالکل او بیا به دغه PNG ملګرو تاسو رایټ سایډ ته داسې د دې بیکګراوند څومره چې ویډیو او بیکګراوند دی د دې مطابق به تاسو غټ کړئ نو دغه اوس تاسو لیدلی شئ زه دا ویډیو پلی کوم دغه تاسو کیدای شي چې په موبایل کې دغه دننه دغه ویډیو دغه کېږي شاته دغه بیکګراوند راغی ملګرو او مخې ته دغه ویډیو په فریم کې بنده شوه ښه ملګرو بیا تاسو دا دې خوا کوم دا سایډونه چې وینئ دا د بیکګراوند نه لږ بهر شوي دي دا ویډیو غټه ده نو دغه قینچۍ والا نشان چې پکې ښکاري په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ او رایټ سایډ ټریم رایټ سایډ په دې باندې چې کلیک وکړئ دغه سایډ به دې ختم شي بیا په دې PNG باندې هم تاسو کلیک وکړئ او بیا به په دې قینچۍ والا نشان باندې کلیک وکړئ بیا به د ټریم رایټ باندې چې کلیک وکړئ نو بیا به دغه ختم شي نو ویډیو خو زموږ تیاره ده خو په دې کې مزید نور کار کوم بیا ملګرو تاسو به د لیر باندې کلیک وکړئ په لیر چې کلیک وکړئ په دې په میډیا باندې کلیک وکړئ په دې میډیا باندې چې کلیک وکړئ ملګرو د دې ځینې مله تاسو یو بل سبسکرایب بټن یې ستاسو لایک والا بټن یې هغه ستاسو خپل چې ستاسو سره درسره وي نو هغه چې هغه به راواخلئ ملګرو دغه زما سره دغه یو یوټیوب والا بټن راسره ده سبسکرپشن والا نو دغه تاسو وینئ په دې سکرین باندې نو دا به ملګرو تاسو وړوکي کړئ زه تاسو ولګئ ملګرو بیا کته تاسو لاړ شئ څومره کته تاسو لاړ شئ نو دلته بیا تاسو
بل دا چې کوم نشان دی د سکرین باندې چې تاسو کلیک وکړئ نو د دې نه به نور چې کوم بیکګراونډ دی هغه بدل شي صرف دغه هغه پاتې کېږي. تاسو زه ویډیو پلی کوم تاسو وګورئ. نو دغه و ملګرو ویډیو اوس به مونږ د دې پرې دننه کوم اپشن چې دي دننه نو په دې کې به لږ خبره وکړو ملګرو. د ټول نه اول چې دا کوم ریپلیس اپشن تاسو ته ښکاري نو د دې مطلب دا دی چې دا ویډیو لکه ستاسو دا ویډیو خوښه نه ده یا ستاسو دا فریم خوښ نه دی نو دا تاسو بېرته ریپلیس کولی شئ لکه بدلولی شئ د دغه ځینه. دویم اپشن درته ښکاري ملګرو په دې کې دغه رایټ او لیفټ او سلیفټ او دغه ټول پکې دي که نه نو د دې نه ملګرو تاسو رایټ ختمولی شئ لیفټ ختمولی شئ دغه دې کېږي. دریم تاسو ته کوم اپشن ښکاري دغه فین اینډ زوم دا چې تاسو ووهئ نو د دې په دې باندې دا تاسو زوم کولی شئ ویډیو تاسو زوم کولی شئ چې څومره تاسو زوم کوئ څومره څنګه بیټ کوئ. یا ملګري دا روټیټ میرون دا چې کوم دی دا اپشن تاسو ته ښکاري دا په دې باندې دا تاسو یو لکه داسې یو سایډ ته ویډیو اړولی شئ بل سایډ ته اړولی شئ نو دغه په دې کې کېږي. بیا ملګرو په دې کې دا فلټر اپشن دی دا فلټر چې کوم دی په دې کې تاسو د ویډیو رنګ بدلولی شئ لکه تاسو داسې رنګ غواړئ داسې رنګ غواړئ نو دا تاسو بدلولی شئ. په دې پسې بیا ایډجسټمنټ چې کوم اپشن دی په دې کې به بیا تاسو ملګرو دغه برایټنس دی کنټراسټ دی یا سټورشن دی په دې کې مختلف دا دغه دی په دې کې تاسو بیا فوټو یا د ویډیو ایډیټینګ کولی شئ چې هغه یعنې تاسو هغه څنګه کوم کلر کې تاسو هغه خوښوئ نو په هغې باندې تاسو دا جوړولی شئ. ښه بیا پسې ملګرو په دې پسې بیا دا کلیپ ګرافیک دا چې کوم دی دا اپشن دی چې په دې کې بیا تاسو مختلف ځان له دا اپشن هم راوستی شئ لکه په ویډیو باندې دا هم راوستی شئ نو لکه دا مهم نه دی لکه دا دومره نه دی. بیا په دې کې دا نیټ دا کوم اپشن چې دی دا چې تاسو هم کوئ د دې دا کوم هر جمله ومني تاسو دغه شي دا توري شي د دې دغه اپشن دی. نو دغه و د کاینماستر نننۍ ویډیو دا دویمه ویډیو ده او بله ویډیو انتظار کوئ انشاءالله بله ویډیو کې به موږ په دې باندې نور بحث کوو. خو دغه نننۍ ویډیو که ویډیو خوښه شوې نو د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ او زموږ د یوټیوب چینل ورسره ضرور سبسکرایب کړئ. د خدای په امان.